أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وحموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. سورة توبة 13 نمبر آیت. په دې 13 نمبر آیت کې هم ترغیب ذکر کیږي جهاد کولو ته، او جهاد کول د داسې قوم سره چې د هغوی علامات ته ذکر کیږي. دوه علامات یې مخکې ذکر شي، هغه خلک، هغه انسانان چې هغوی د مسلمانانو د جنگ مستحق دي او مسلمانانو باندې لازمي ده چې جنگ ورسره وکړي. د هغې دپاره دوه علامات وړاندې ذکر شو. هغه دا و چې احد ماتول، دین باندې اعتراضونه کول او بدن کې عیبونه راایستل. په دې آیات کې هم مزید ترغیب د جهاد کولو ته او دغه جهاد د داسې قوم سره چې د هغوی نور علامات ذکر کیږي. په دې ځایونو کې یو علامه دا ذکر شوې ده چې د خپلو وعدو پابند نه دي، خپل قسمونو له اعتبار نه ورکوي. یوه علامه دا ده. او دویم چې کوم دی، نو نبي علیه السلام د خپلې علاقې نه د ایستلو دپاره پوره کوشش کړی دی، خپل وس یې کړی دی. دی بل جرم دی. او دغه شان ده کې هم بدؤوکم اول مرة، دوی شروع کړل په تاسو باندې په اول ځل باندې، یعنی حملې آغاز دوی کړی دی. تاسو به اقدامي جنگ کې نه یې بلکې په دفاعي جنگ کې لګیا یې. او دفاعي جنگ د هر غیرتي انسان مني. که مسلمان یو کنه خو چې دغه په کور باندې حمله کېږي نو خپله دفاع لازمي ګڼي. نو دې علاماتو په ذکر کولو سره چې دا د کفارو علامات دي د جنگ دپاره، د مسلمانانو دپاره دا لازمي ګرځي چې داسې علامات او صفات بچا کړي د هغوی سره جنګ وشي. نو الله تعالی وایي الا تقاتلون، آیا تاسو جنگ نه کوئ قوما د داسې قوم سره نکثو چې هغوی مات کړي دي ایمانهم خپل قسمونه، کومې وعدې چې کړي وي هغې له اهمیت نه دی ورکړی، ماتې کړي دي. وحمو او دوی قصد کړی دی باخراج الرسول په رایستلو د نبي علیه السلام. دا قصد چا کړی او د کوم ځای کې نه ایستو؟ نو په دې کې راجح قول دا دی چې دا آیت په باره د یهودیانو کې نازل شوی دی، کوم چې مدینه منوره کې اوسېدل. او دوی نبی علیه السلام د مدینې منورې د مهاجر کولو د شړلو لپاره پوره منصوبه جوړه کړې وه. نورو ځایونو کې به ذکر راشي چې دوی داسې ویل چې که نبی علیه السلام د جنګ نه راواپس شو نو د دې نه وروسته به د دې مدینې چې کوم عزتمن خلک د ځان یادو، هغه به د دې مدینې نه ذلیل خلک، کمزوري خلک، مسلمانان او نبی علیه السلام یادو چې دا به د علاقې نه وباسي. یو مضبوطه منصبه جوړه کړې وه چې الله تعالی بیا ذلیل کړه، ناکام یې کړو او مسلمانانو دغه یهود د مدینې نه وشړل او یهودیان په خپل میشن کې کامیاب نشو. دا مشهور قول دی. نور یو احتمال پکې دا هم دی چې د دې نه مراد د مکی خلک شي، خو که د مکی هغه د مراد شي نو بیا هغوی په خپل مقصد کې کامیاب شي. نبي علیه السلام هغه ځای نه هجرت کړی. که د مدینې نه د مراد شي نو بیا د حمو په خپله معنا باندې صحیح دی چې دوی په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه وو، خپل هدف ته ونه رسېدل. نو د مسلمانانو د جنگ دپاره علامات چې د چا سره به جنګ کوي، کم قوم سره به جنګ کوي، یو دا شو چې د احد شکل خلکو سره به جنګ کېږي چې د وعدې پابند نه دي. دویم هغه خلک د نبي علیه السلام باره کې هم د شړلو او د رایستلو دپاره خطرناکې خراب منصبي ارادې کړي دي. درېیمه دا چې هم بدؤوکم، دوی شروع کړله په تاسو باندې اول مرة په اول ځل باندې، اولې حملې دوی خلکو کړي دي. نو د اول حملې چې د بل له سایډ نه وشي نو د دې جواب ورکول دا دې ته دفاعي جنګ ویل کېږي. او چې په تا باندې حمله نه شي ته په حمله کې اول ځل ته حمله وکړي دې ته اقدامي جنګ ویل کېږي. نو اقدامي جنګ چې کوم دی د دفاعي جنګ د خپل ځان دفاع کول دا ډېر اهم او ضروري دی. او هر عقلمن سړی هم دا مني، که مسلمان نه وي هم دا مني چې چا په کور څوک حمله کوي نو هغه خپله دفاع کوي او پسې جواب ورکوي. او د اقدامي جنګ چې کوم دی نو هغه څوک مني، څوک یې نه مني، څوک یې ښه ګڼي، څوک یې نه ښه ګڼي. په هغې کې جنګېدل دومره، هغې کې اقدامي جنګ کې جنګېدل چې کوم دی نو فرض کفایي دي، خو په دفاعي جنګ کې فرض عین دي. نو الله تعالی وایي هم بدؤوکم، دوی شروع کړله په تاسو باندې اول مرة په اول ځل باندې، نو ستاسو جنګ دفاعي شو، اقدامي نه شو، نو فرض عین شو. الله تعالی وایي اتخشونهم، آیا تاسو یریږئ د دې کافرانو نه؟ د هغوی قوت ته ګوره، یریږئ. دا هغه خلکو دپاره ترغیب دی چې کوم خلکو په زړونو کې یره وه، د دې یرې د لرې کولو دپاره الله تعالی دا ترغیبي الفاظ ذکر کړل. اتخشونهم، آیا تاسو یریږئ د کافرانو نه؟
چې هغوی قوت لري زور لري موږ به خراب کی کمزوري بم کی فالله احق والله ډیر لایق دی ان تخشوه چې د الله نه ویریږي ځکه د الله تعالی قوت او د الله تعالی نظام داسې دی چې هیڅوک یې مخې ته ودرېدی نشي هیڅوک یې جواب نشي کولی پاتې شو کافران نو د کافرانو قوت د الله تعالی د قوت د پاسه نه دی الله تعالی چې کله موږ غواړو دوی صفر کولی شي ان کنتم مؤمنین چې تاسو مؤمنان یئ ماره بل قرآن وایي دا ان کنتم مؤمنین وس ذکر کوي دا وایي د مضمون ته اشاره ده چې کم خلک مؤمنی نو د غیر الله نه به دومره یره نه ساتي چې باقي په وجه باندې شرعي احکام ته پاتې شي دومره یره به غیر الله نه پیدا کی تبعی یره خود هر چا حق دی تبعی یره خود هر چا خود دومره به سوا کوي یره نه چې شرعي احکام بګسته معطل پاتې شي هغه باندې عمل نه کیږي چې یره آلات نه دي خو نو د مؤمنانو د پاره د مسلمانانو د پاره د اهم او ضروري خبره ده چې د مخلوق نه به دومره نه یریږي چې شرعي احکام ته پکې پاتې شي هغه شرعي احکام ته پاتې نشي او یریږي نو دغه جره دا جرم نه دی دا مجرم نه دی تبعیر شو ولا دا ګناه نه ده قاتلوهم جنگ وکړه دوی سره يعذبهم الله بأيديكم الله تعالی به سزا ورکړي دوی ته تاسو په لاسونو باندې دا هم ترغیب د جهاد او د جهاد تقریبا 15 فائدې ذکر کړې دي چې د جهاد د کافرانو سره کوم قتال او جنگ کیږي دغه فائدې څه دي او دغه 15 فائدې ذکر کړې دي 15 فائدو په ذکر کول سره دا هم ترغیب شي جهاد الله تعالی وی قاتل جنگ مخیر د کافرانو سره يعذبهم الله الله تعالی به عذاب ورکړي دوی ته بی ایدیکم استاسی په لاسونو باندې د دې حاصل دا چې مخکینی امتونو ته الله تعالی سزا ورکول عذاب به راتو د غذاب یا د اسمان نه راتو یا برزمکه نه رابر سره کېدو او دغه کافران به هلاک کېدل خود دې امت خصوصیت دا د جبدي کله کې دې باندې کوم مجرمان دي او ظالمان دي کافران دي هغه عذاب راځي دغه عذاب د مسلمانانو په لاسونو باندې مقرر شوی دی په خپل باندې اسمان هم ناراضي د زمکه نه هم نه د مسلمانانو په لاسونو مقرر شوی دی نو چې کله تاسو حرکت دغه خلاف وکړي نو دوی خو ګناونه او جرمونه دومره کوي الله تعالی وته په قهر دی نو تاسو په لاسونو باغی ته الله تعالی سزا ورکړي عذاب به ورکړي ويخزئهم او الله تعالی بذلیل کی دغه روب بدمعشان چې تاسو د دوی نه یو کم طاقتونه دوی خي دغه به ختم شي ذلیل بشي وينصركم او امداد به وکي تاسو علیهم بمقابله د دوی کی الله تعالی تاسو امداد به وکي په جنگ ويشفي صدور قوم مؤمنين الله تعالی به یخی سینې د قوم مؤمنانو سره کوم ظلمونه دوی کړی دي کوم زیاتی کړی دي دغه کوم غصه بزره کې پرتا ده نو غصه ځان لا انسان ډر تنګي اپازه به غصه ځان له یو د ور دی د ور قسم دی نو دا انسان چې کله به چا به غصه شي نو مستقیر په تکلیف کې پروت دی کیس وته نه هم اسی طبيعت خرابي اوس دغه غصه چې کله ختميږي نه بده سي ختم شي چې کله داس د کافرانو خلاف حرکت وکي الله تعالی بستاسو په لاسونو دوی ذلیل کی او دوی به دوی خلاف بستاسو امداد الله تعالی وکي نو چې کله د خلک ذلیل تاسو نیولې او ګر کړی می نو ايام وجلې په خپل نام غصه ختم شي سینې بم یخ شي د ځان له نعمت مخکې دا مضمون ذکر شوی چې اسلامي جنگونو صفات د دي چې کله اسلامي جنگونو کې بدل چا خپل غصه نه وباسي که چا ډېر زیاتی کړي دي خو چې کله مسلمان شنو ته خپل غصه نه خپل بدل بدن علي انتقام بدن علي په بد نظر بوته نه ګوري خو بیا چې کله ته په شریعت باندې عمل کې نو د سي حالت الله تعالی په خپل باندې راولي چې تاسو نه الله تعالی باغې منی یخي نو الله ويشفي صدور قوم مؤمنين الله به یخي سني د قوم مؤمن په خپل باندې به انتقام سوچ نه کوي ويذهب والله تعالی بوزي غيظ قلوبهم غصه زرون دوی مسلمانانو زرو چې کوم غصه د کافرانو خلاف جمع شوی ده تغییر ظلمونو د وجنه دا غصه به ختم شي در قتال فائدې دي ويتوب على الله ويتوب الله على من يشاء الله تعالی به توبه قبول کړي د هغه چا چې خوښ در جهاد بل فائدہ ده چې جهاد په ذریعہ باندې ډېر ظالمانو کافرانو ته الله تعالی توبه توفیق هم ورکړي لکه مکه معظمه دغه واضح مثال دی چې ډېر ظالمان الله تعالی د مسلمانانو په لاس باندې سوجل سګ گرفتار شول او ډېر کافرانو توبې وستري مسلمانان شو والله علیم حکیم الله تعالی په جو حکمت والا دی یعنی الله تعالی د جهاد فائدې معلومې دي نو ځکه په تاسو باندې لازمي کو او کبه الله تعالی د نوې معلومې نو په تاسو باندې نه لازمي کاو حکیم حکمت والا دی یعنی کم حکم او کم کار چې کوي نو هغه د مسلمانانو د فائدې لپاره دی هیڅ یو کار او هیڅ یو حکم داسې نه دی چې د انسانانو فائدہ نه